السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې د جون په مزو کې به یې عزتمندو. یو افسوسناکه او دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. په کوټ کې یو ورور خپل دوه ورونه ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي چې پکې پلار یې هم ډیر زخمی شوی دی. الله تعالی دې رحم وکړي. عزتمندو هر وخت داسې نوي واقعې راځي چې سړی ورته حیران شي نن دې ورور دومره غټ ظلم ولې وکړو. څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دوه ورونه یې ډیر بې دردۍ سره قتل کړل. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټلی نشان وهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو په کوټ کې ډیر زیات غټ ظلم شوی دی. یو ورور را پاسېدلی دی او خپل دوه ورونه یې ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي. پلار باندې هم فایرنګ کړی دی. هغه ډیر زیات زخمی شوی دی. د کور په معمولي خبره باندې یو بل سره روان شي وو. سمدستي د بل ورور تمانچه راویشتله. په یو ورور یې هم فایرنګ وکړو، په بل ورور یې هم فایرنګ وکړو. دواړه په قضیې باندې د فاني دنیا نه رخصت شول او پلار باندې هم فایرنګ کړی دی. هغه ډیر زیات زخمی دی. قاتل په هغه پولیس والا گرفتار کړی دی او تاڼې ته یې بوتلی. الله تعالی دې دوانو ورونو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي او پلار ته دې الله تعالی صحت نصیب کړي. دوستانو نن سبا په هر کور کې په هر معاشره کې داسې واقع مخې ته راځي. په معمولی خبره یو بل سره روان شي او بیا د معمولی خبرې نه ډیره لویه قصه جوړه شي. عزتمندو مونږ ته پکار دي چې صبر نه کار اخلو، لږه گزاره کوو، لږ د برداشت ماده ځان کې پیدا کړو، نو داسې قسمه واقع به بیا مخې ته نه راځي. الله تعالی دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي او ټول مسلمانان دې د غم او پریشانۍ نه وساتي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټۍ نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.